یوې ټیچرې په کلاس کې ماشومان نه تپوس وکړو چې تاسو به څه جوړیږئ. همیشه لپاره په سپورټوالي کې زموږ نه هم دا تپوس استادانو ډېر زیات کړی دی او کیدای شي تاسو که سکول ته تللی نو تاسو نه به هم دا تپوس خامخا شوی چې ټیچر اکثر راشي ماشومان نه دا تپوس کوي. دغه ماشومان دغه سټوډنټانو له مختلف قسم جوابونه بیا ورکوي. نو دغه شان طریقه باندې دې ټیچر له هم ماشومانو عجیبه غونډه کې جوابونه ورکړه. چا ویل چې زه به پایلټ جوړیږم، چا ویل چې زه به ډاکټر جوړیږم، چا ویل چې زه به ټیچر جوړیږم، چا څه ویل، چا څه. ګوډ ته یو ماشوم ناستو او هغه ډېر زیات منفرد انداز کې ډېر زیات په عجیبه انداز کې ناست او سوچ یې کاوه. په اخره کې دې ټیچرې دغه ماشوم نه هم تپوس وکړو. تپوس یې ته وکړو چې ته به څه جوړیږي. هغه پاسې د ټول نه مختلف جواب هغه ورکړو. هغه ویل چې زه به بزنسمین جوړیږم او ښه ډېرې زیاتې پیسې به ګټم او په هغه پیسو باندې به د دنیا هر خواهش پوره کوم، دنیا هر ګوټ ګوټ به ګورم او هر ځای ته به چکر لګوم او دا ټول دنیا به ګورم. بیا یو بله ماشومه ناسته وه او د هغې نه تپوس وکړو چې دې ماشوم خو جواب راکړو، ډېر زیات عجیبه غونډه کې جواب یې راکړو، ته به څه جوړیږي او ته څه ویل غواړې. هغې ماشومې ډېر زیات منفرد انداز کې جواب ورکړو او هغه دې نه هم ډېر زیات انټرسټینګ جواب ورکړو. هغې ماشومې هغه خپلې استازي ته وویل چې زه به د دې هلک سره واده کوم. مطلب د ټول نه انټرسټینګ جواب دلته کې دا چې هر سړی په خپله باندې لګیا و انډیپینډنټلی، خو دغې ماشومې جواب دا ورکړو چې زه به د دې هلک سره واده کوم. اوس دا که تاسو په لطیفې په شکل باندې اخلئ او که تاسو په هر شکل باندې اخلئ، خو په دې کې ډېر زیات عجیبه غونډه کې پوینټ دی. عجیبه پوینټ دلته کې دا دی چې ښځې ځان له یو ډیوټي ده او د سړو یو ځان له ډیوټي ده. د ښځو ځان له یو رول دی، د سړو ځان له یو رول دی. اوس دغه سړي خپله ذمهواري دا ګڼلې چې یاره دا سخته په ما باندې ده، دا پیسه به زه ګټم، دا پیسه ګټل زما کار دی. ذمہداري او ټوټل چې کوم بوج دی دا د سړي په ولو باندې او دا د سړي په وجود باندې. سړی همیشه لپاره بهر وتلی، هغه محنت کوي، مزدوري کوي، کور ته یې خپلو بچو راوړي، خپلې ښځې له راوړي. دا نه وایم چې د ښځې څه کردار نشته دی، ښځه هم په کور کې لګیا، خپل کور سنبالي، خپل بچي سنبالي، د خپل خاوند چې کوم هغه هر څه دي هغه سنبالي. د هغې هم ډېره زیاته غټه ذمهداري ده او غټ کردار دی د هغې په دې معاشره کې او په دغه کور کې. بهرحال د دې وړوکي شان کهانۍ یا د لطیفې حوالې سره ستاسو خپل سره د هغه سره هم کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه دمه الله کی اجازت، الله پامان.